أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزتمندو بعضو ملګرو ته دا معلومه ده چې زمونږ اوله کم پیج و دارالافتا والقضا په نوم باندې چې په هغې کې به مونږ پروګرام کوو آپ کې مسائل اور ان کا شرعي حل. نو ډېرو خلکو ته معلوم یو کال پورې چلی و، خو دا زمونږ د اسلام او د علم دشمنان یهودیانو عیسیانو هغه داسې پیجونه چې هغې کې دینی کار کېږي، خلک دینی مسایل زده کوي، نو دوی به څه بنا باندې بندوي. نو هغه یې مونږ له بند کړو. نو اوس مونږ نوی پیج کولاو کړی دی. د نوي پیج ته چې څوک هم راځي نو پکار دی چې صدقه جاریه دپاره دینی مسایلو زده کړې دپاره یو بل ته شیر کوئ، یو بل ته لایک کولو ورکوئ چې په لږ وخت کې ډېر زیات مسایل خلک زده کړي. دا پروګرام خلکو دپاره ډېر فایدهمند دی. خلک په کور کې دننه په خپل دکان کې، په خپله اجرا کې، په خپل دفتر کې هر هغه مسایلو نه ځان خبروي چې هغه مسایل دوی ته په روزمره زندګۍ کې ضرورت وي. معاشي مسایل تاسو مونږ ته لایف ویلی شي، دغه کال نمبر باندې ویلی شي، دغه نمبر دی تاسو ته دلته ښکاري چې 091 او 52 30 330. تاسو لایف مونږ ته ویلی شي تاسو څه سوال وي، هر یک رقم سوال تاسو له به انشاءالله جواب ملوي. او کومنټس کې مو ویلی شي، کومنټس کې کم تاسو سوال را لګئ، یو کومنټ مونږ نه پرېږدو، هر یو کومنټس به جواب ورکو. نو اوس ټولو نه اول سوال دی ارزو ملک. ارزو سوال کړی دی چې مونږ ته چا میسیجونه را لېږلي وو چې تاسو قرآن پاک وګورئ، سوره یاسین ووایئ. په قرآن پاک کې د نبي علیه الصلاة والسلام ویښته مبارک دي. داسې میسیجونه خلک چلوي، سوره یاسین ووایئ نو ماله ویښته میلاو شو، نو د دې ویښته څه حکم دی؟ جواب دا دی چې دا ویښته په هر قرآن پاک کې موجود وي. هر یو قرآن پاک چې کولاوي چا پکې تلاوت کړي، چې سړی تلاوت کوي نو د ګیرې ویښته، د سر ویښته، یا زناناس تلاوت کوي د سر او د ګیرې ویښته، سړي چې کوي د لاسونو ویښته، د ګیره او د سر د وروزو، دا غورځېږي په قرآن پاک کې جمع کېږي. هر یو قرآن پاک کې ویښته شته. دې متعلق چې د خلکو دا خوب جوړ کړی چې نبي علیه السلام فرمایي چې زما ویښته نعوذ بالله وخوتل، نو آیا نبی علیه الصلاة والسلام دومره زیات ویښته دي چې هغه تر دنیا پاک ته په هغې کې ویښته رجمع کړي، نو هغې نه خو دنیا او ویښته جوړېږي. او ځنه ویښته سره وي، ځنه سپین وي، ځنه تور وي. دا د عام خلکو ویښتان دي، د نبي علیه الصلاة والسلام ویښته نه دي. او دا خلک دروغ وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویښته دي په قرآن پاک کې. په قرآن پاک کې په هر یو قرآن پاک کې ویښته شته دی. نو د خلکو دغه خبرې چې کمې دي دا یو بل ته شیر کوئ. ما داسې میسج تاسو له راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام فلانکي سړي خوب کې لیدلی دی چې تاسو داسې کوئ داسې کوئ، یا داسې میسج راشي چې نبي علیه السلام فرمایي چې قرآن پاک کې زما ویښته دي نعوذ بالله من ذلک. نو داسې میسجونه یو بل ته فارورډ کوئ. ما تاسو چې تاسو ته راشي ډیلیټ یې کوئ نو ستاسو په سر ګناه نه ده، خو چې دغه میسجونه تاسو یو بل ته فارورډ کوئ چې په هغې میسیجونو کې داسې وي چې تاسو یې فارورډ نه کړئ نو تاسو له به نقصان میلاو شي. فارورډ کوئ نو فایده به میلوي. چې کله یې فارورډ کوئ نو ګناه ستاسو په سر راځي. چې تاسو یې ډیلیټ کوئ فورا نو بیا هیڅ قسم ګناه نشته. هغه میسیجونه چې تاسو له په موبایل باندې راځي دیني میسیجونه او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث وي، خو تاسو ته معلوم نه دی چې دا حدیث دی نبی علیه السلام دی او که نه دی. لکه نن سبا چې یو حدیث خلک شیر کوي چې چا د رمضان روژې خوشخبري ورکړه په هغه باندې جنت واجب دی. دغه دروغه د ځان نه چا جوړ کړی. نو حدیث تا ته چې معلوم نه وي چې دا حدیث دی یا نه دی، بیا هغه شیر کوه ما ډیلیټ کوئ. بعض خلک وایي ډیلیټ کولو کې ګناه شته، نشته. پکې قرآن پاک آیات راشي ډیلیټ یې کې یا حدیث راشي ډیلیټ کولو کې هیڅ قسم ګناه نشته.
شیر کولو کې دا مسله ده چې حدیث وینه خلکو ځان نه جوړ کړي، لکه د رمضان ولا حدیث چې بعض خلک وایي چې رمضان چت خوشخبری ورکړه نو هغه ته به جنت میلویږي. نو دا هیڅ قسم حدیث داسې نشته ده چې رمضان خوشخبری چا والله ورکړه هغه ته به ثواب میلوي. بل خالد دی وایي چې چا خپله مور قتل کړه نو خپل ورونو خویندو معاف کړی دی نو د باندې دیت څومره دی او د باندې کفاره څنګه ده. چې کم مسلمان بل مسلمان په خطا باندې قتل کی په هغه باندې دیت هم شته، کفاره پې شته. په خطا باندې غلطۍ سره یعنی د اراده د قتل نه وي، یعنی د ګاډي چلاو دا د اراده نه و چې مسلمان په ګاډي باندې ولګي مړ شي، یا د فایر کو په ښکار باندې کو او هغه یا بل ځای کې فایر کو نو د اراده نه و چې مسلمان مړ که خو هغه دنه مړ شو نو دا قتل خطا دی. نو قتل خطا کې قرآن کې راغلی چې دغه سړی به دیت هم ورکوي، په عاقلاو باندې دیت دی، یعنی دی به کم نه کم دیت دی 10,000 درهم او یو درهم تقریبا د څه کم د درو مشو برابر وي یو درهم. نو 10,000 درهم کم نه کم او زیات نه زیات 100 اوښان دي د دیت، دا به ورکوي. که دا ورته چا ورساو معاف کړ نو بیا به روژې خامخا ساتي، د کفارې روژې چې هغه 2 میاشتې مسلسل روژې دي. لکه یو زنانه د هغې نه مشوم قتل شو مړ شو، په غېږه کې مشوم ته مړ شو یا په خوب کې پې رسملسته په کېناسته نو د زنانه نه مشوم مړ شي نو دا هم قتل خطا ده. دا دې باندې اگر چې دیت نشته خو دا به 2 میاشتې مسلسل روژې ساتي. او په منځ کې چې کله بیماري د زنانه وراشي د بیماري سره تسلسل نه ختمیږي نو وروستو مخکې روژې به حسابوي، بیماري نه وي نو مسلسل 2 میاشتې روژې به ساتي. دا د قتل خطا کفاره ده او دیت یې دا دی. خو بله مسله دا نوٹ کړئ چې کم قتل عمد دی په قصدن د قتل وکړه د هغې کفاره او دیت نشته ده، دا الله پاک قطعا نه معاف کوي، نه په کفاره باندې او نه په دیت باندې چې قصدن د مسلمان مړ کړ. دا مسله نوٹ څوک چې قصدن یو مسلمان مړ کی په اراده باندې نو د دې نه په دیت خلاصیږي او نه په کفاره خلاصیږي. او که دې ورسا جوړه وکړي دیت ورکی پیسې ورکی قاتل معاف کی او بیا الله پاک نه معاف کوي. دا به هغه مسلمان مقتول چې کم دی په قیامت کې به فرمایي حدیث کې راغلی چې دا مقتول به په وینو باندې ځپلی ودرېږي، الله پاک ته به ووایي. یو روایت کې راځي چې خپل سر به هم په لاس کې نیولی یا الله زه فلانکي مسلمان قتل کړی. ځکه قرآن کې الله فرمایي مسلمان متعلق نه بلکې عام انسان متعلق چا چې یو انسان قتل که مسلمان دی او که کافر دی گویا کې ټول انسانان یې قتل کړ نو دا ډېر په لوی غذاب به اخته په قیامت په ورځ باندې مقتول به وایي چې یا الله ده زه ووژل نو دا مقدمه به الله ته پیش. څوک چې قصدن مړی وکړي نه په دیت خلاصیږي او نه په کفارو خلاصیږي چې روژې وساتي او دیت ورکړي. دې ستا الله پاک ژوند ورکړ نو توبه او طیب شو ورسا هم خوشحاله کړ هغه له پیسې ورکړ او توبه او طیب شو قوم مقتول لپاره دعاګانې وکړې او ډېر ثوابونه ورپسې ولېږل، عمرې ورپسې ولېږلې، تلاوتونه او صدقې مقتول لپاره ټول عمر دعاګانې کوي. نو چې هغه کله خوشحاله شي قیامت په ورځ باندې روایت کې راځي چې الله پاک په د مقتول د لپاره خوشحاله کی هغه له به الله پاک لوی مکان ورکړي. نو دی به وایي چې ما ته الله پاک لوی مکان راکړی نو زه په قتل باندې څه کوم چې هغه جهنم ته لاړ شي نو زړه به یې صفا شي نو الله به د مقتول به قیامت په ورځ باندې معاف کړي. نور بله لار ده څوک چې قصدن مړی وکړي هغه دپاره هیڅ قسم لار د معافي نشته. دا لاره ده چې مقتول به یې معاف کوي، مقتول معافوي دپاره به دی دنیا کې هغه کوي د هغه د رضا کولو دپاره به ایصال ثواب کوي. بعضې خلک وایي چې قتل خطا لکه څنګه الله معاف کوي په دیت او کفارې سره او قتل عمد هم په جوړه سره معاف کیږي، نه په دې خبره کې په غلط دی. قتل عمد قصدن چې مړی وکړي هغه الله پاک په یو طریقه باندې هم نه معاف کوي. نو کوم زمونږ ورونو ته دا پروګرام رسي نو پکار دی چې دا پروګرام شیر کولو کوشش کوي. دا نوې پیج دی
په زړه پیج باندې تاسو له نه راځي هغه بند کړی دی د یهودیانو. دا نوی پیج دی، دا شیر کوی هم لایق. محمد وایي چې بل کس د پاره عمره کیږي او کنه او ثواب هغه ته پورا ملويږي. بل کس د پاره عمره داسې کیږي چې ځان له به عمره وکړي، لکه بل لپاره چې نفل کوي نو اول به نفل ځان له وکړي، نو الله پاک ته ووایي چې یا الله کم ثواب دی هغه ثواب فلنکي له ورسوي. دارنګه عمره به ځان له کوي، عمره به ځان له وکړي، بیا به ووایي چې یا الله چې کم ثواب په دې باندې ملوي یا ثواب فلنکي له ورسوي، نو الله پاک په ان شاء الله ثواب ورسي. خو دې کې یو طریقه کار دا دی چې کله عمره دی وکړه یا هر یو نیک عمل دی وکړه هغه پورا بل مسلمان پسې چې بخي داسې ووایي چې دغه کم ثواب دی دا پر فلنکي دا پر ټولو مسلمانانو د پر باخلي دی. نو د احناف مسلک دا دی چې دا تجزی کیږي نه، یعنی دا بیا لګ نه راسي ثواب بلکې پورا هر یو مسلمان ته راسي. نو سخاوت دا دی چې کله د عمره وکړه ځان د پر فلنکي د پر ټولو مسلمانانو د پر ثواب نیت وکړه. خاص یو کاز د پر نیت چې کای نو د سره دا چې ټولو مسلمانانو د ثواب نیت وکړه. نو عمره کول ځان ته به کای ثواب بل لپاره بخې طریقه کار دا دی او ثواب بل ته رسی. محمدی جنان وستاسو پیج چا او ولې بند شوی دی او مونږ دا زوړ پیج چې دی یقینا چې هغه بند شوی دی. دغه پیجونه زمونږ دغه میډیا چې کومه دا د اسرائیلو په لاس کې ده، د عیسایانو په لاس کې ده. زمونږ پیجونه هغه بندي چې هغه باندې اسلام کار کوي. اوس وایي چې ډېرو پیجونو باندې اسلامي کارونه کیږي، خو دوی ته د هغه اسلام نه ضرر رسي چې په هغې کې د جهاد ترغیب وي، څوک چې د جهاد ترغیب ورکوي. او کوم ځای کې اسلامي پیجونه دي خو دوی ته ضرر نه رسي او د جهاد ترغیب په څوک نه ورکوي، نو هغې ته دوی خاص کر کې ګوتې نه وړي. خو داسې پیجونه چې هغه مسلمانانو ته خیر رسي، زیات خیر رسي او د جهاد ترغیب پکې وي، دعوت تبلیغ ترغیب پکې وي، صحیح اسلام چلولو پکې کوشش کوي، نو دوی دغه پیجونه بیا بندوي. او موږ اوس دا نوی پیج کولاو کړی دی زموږ مسلمانانو وروڼو له، دا امید دی چې دا به زر تر زره لایک کړي. او دې دپاره زموږ یو په یوټیوب باندې هم شته دی مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې. یوټیوب کې چې کوم مسایل دي که تاسو دلته نه واورئ نو یوټیوب کې اورېدلی شي. نو تاسو هم په دې صدقه جریه کې مونږ سره دغه تعاون وکړئ چې دغه پیج زیات تر زیات لایک کړئ او خلکو ته شیر کړئ. عبدالرحمن پېښور نه وایي چې دغه ناراض خلک لګوي زنانه چې میرا جسم میری مرضی. نو په دې باندې علماء کرامو ډېر څه وویل، خو د دوی مقصد صرف میرا جسم اور میری مرضی نه مقصد صرف دا دی چې یعنی مونږ که خپل جسم باندې زنا کوو نو خاوند زمونږ سره کار نشته، زمونږ سره رور کار نشته، زمونږ سره پلار کار نشته. که مونږ جسم بل څوک استعمالولو ته ورکوو خپل جسم د زنانه وي نو مونږ سره د بل چا کار نشته ده، صرف او صرف د دې نارې دا مقصد دی. او که څوک وایي چې د دې نارې مقصد دا دی چې یعنی زمونږ ته د حقوق ملاو شي، نو پاکستان کې زناناو ته چې کم اسلام حقوق ورکړي دي هغه خو ورته ملاو دي، هغه نه زیات حقوق دوی ځان له رانیولي دي. اسلام دوی له حقوق ورکړي په میراث کې، نو میراث دوی ته ملاویږي چې نه ملاویږي. قانون شته د پاکستان چې هلته لاړه شي کومه زنانه نو قانون دوی ته خپل حقوق ورکوي. کومه زنانه ده چې هغه غواړي چې زه خپل خاوند نه طلاق والم ځکه خاوند زمونږ بد اخلاقه ده، زما حقوق نه پوره کوي، نو نفقه نه، نو هغې دپاره اسلام خوله ورکړي چې خوله ته اخله. ډېره په اسانه طریقې سره میاشت دوی میاشتې کې چې عدالت ته لاړه شي نو دا زنانه خوله اخیستلی شي. هیڅ قسم مشکلات زناناو دپاره نشته. مخکې اسلام نه مخکې زناناو دپاره ډېر مشکلات و، د دوی حقوق چا نه پېژندل بلکې دوی په انسانیت باندې چا نه پېژندې زنانه. او نن سبا خو اسلام الحمدلله سړو نه زیات حقوق د دوی دي. نو په پاکستان کې دوی ته پوره حقوق میلویږي، دوی تعلیم کولی شي، دوی په مدرسو کې درس او تدریس کولی شي، دوی نوکری کولی شي، هر یو کار کولی شي. دوی ته الله پاک په اسلام کې چې کوم حقوق میلاو دي هغه نه زیات دوی اخیستي دي. انا زیات دا چې دوی په زنانه په ټلویزیون کې هم کار کوي، دومره دوی ته ازادي حاصله ده. په فلمونو کې کار کوي، په فحاشۍ کې او ریانۍ کې هم کارونه کوي، اگر چې اسلام دوی ته اجازت نه ورکوي. اسلام ورکړی دوی ته وایي چې دوی په پرده کې اوسي، خو هغې باوجود دوی دغه حقوق رانیولي دي چې په ټلویزیون باندې په میډیا باندې
عریانه فحاشۍ کې هم دوی کار کوي مخکې. نو دوی ته په پاکستان کې ټول حقوق میلاو دي، حقوقو نه علاوه دوی زیات حقوق رانه ولي دي. نو میرا جسم میری مرضی مقصد صرف دا دی چې زه په خپل جسم باندې بل چاته اختیار ورکوم. زما خون، زما رور، زما پلار د ما سره کار نه لري. خو زیاته خبره دا ده چې دا میرا جسم میری مرضی چې کومه نعره ده د طرف ته خلک نزي، دا صرف او صرف د انډیا یو سازش دی. انډیا په هندوستان کې په مسلمانانو په جمعتونو شهید کړي دي او اوس لګیا دي مسلمانانو وجني. څوک غوا نشي حلالولی بلکې غوا ساتلی نشي، غوا نوم نشي اخیستلی. د غوا زمونږ دوی وایي نعوذ بالله زمونږ الله دی، خدای دی. نو په مسلمانانو باندې ځمکه ډېره سخته تنګه کړې ده په هندوستان کې. نو په میډیا هغې طرف ته توجه نه کوي، صرف او صرف کما میډیا چې دا میرا جسم میری مرضی دې طرف په دې باندې پروګرامونه کوي. زمونږ پاکستان کې زیات تر میډیا لکه جیو کما میډیا ده، منصور علی دی، حمید میر دی، سلیم صافی دی، دا ټول د انډیا د لپاره کار کوي. او چې کومه دا زنانه کوم आवाज ولګاو نو دا د انډیا د لپاره आवाज ولګاو چې د انډیا مسلمانانو طرف ته د دنیا توجه هټاو شي. نو دغه आवाज یې ولګاو امریکې نه. نو دغه صحافیان زمونږ رونه چې کوم دی او د جیو ولا چې دی په دې باندې شروع کړله په دې باندې د هندوستان په مسلمانانو باندې بالکل خبره نه کوي چې په هغو باندې څومره دنیا ځمکه راتنګه شوې ده. نو صرف او صرف په دې کې د هندوستان دا مقصد دی چې د مسلمانانو توجه واړوي، د مسلمانانو د مظلومیت نه چې کوم مظلوم دي مسلمان په انډیا کې. او په دې کې که کم مسلمانان زمونږ رونه مسلمانان دي او حمید میر دی، سلیم صافی دی، دا د عمران خان مخالفت کوي. دا د عمران خان مخالفت صرف او صرف د اسلام په بنا باندې نه کوي، د هندوستان په بنا باندې کوي. هندوستان زمونږ فوج پاکستان سره نه لګي، فوج پاکستان مخالف دی هندوستان. نو څوک چې پاکستان کې د فوج خلاف چغه وهي یا نعره لګوي نو هندوستان په هغې باندې خوشحالیږي. حمید میر، سلیم صافی یا جیو ولا نیوز ولا چې دا صرف عمران خان مخالفت کوي د انډیا په وجه باندې، د فوج په وجه باندې کوي چې فوج عمران خان سره ملاو دی. نو دوی دا نه غواړي، دوی دا نه غواړي چې فوج سره دی یو سیاسي قوت ملاو شي. دوی وایي چې انتشار دی په پاکستان کې، فوج سره د مخالفت دی. په دې کې حمید میر، سلیم صافی او جیو ولا منصور علی وغیره د ټولو په دې کې شامل دي. چې څوک د فوج مخالف وي نو هغه د انډیا ملګری وي او هغه میډیا چې کومه ده هغه بیا هغو سره وي. چې فوج مخالفت نه کوي نو بیا دوی یعنی چې کم سلیم صافی او حمید میر د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې ولاړ دی او صرف او صرف عمران خان خلاف د اسلام د پر نه دی ولاړ، او صرف د فوج خلاف ولاړ دي چې فوج کمزوري. نو پاکستان کې چې خپل ملک چې څوک خپل فوج کمزوري کوي نو خپل ریاست بیا کمزوري کیږي، سرحدونه کمزوري کیږي. نو د خلکو आवाज نه ځان وساته. میرا جسم میری مرضی مقصد صرف دا دی چې هندوستان کې د مسلمانانو مظلومیت نه خلکو توجه واوړي. په هندوستان کې مسلمانانو باندې څومره ظلم کیږي شروع دی نو هغه خلکو توجه اړوي. نو دغه چغه وباسله. نو زمونږ مسلمانانو ته پکار دی، علماء کرامو له پکار دی چې دا چغه پرېږدي میرا جسم میری. په دې باندې خبره نه کوي هندوستان په مسلمانانو د خبره وکړي، هندوستان کې په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، کشمیر کې کیږي، په دې خبره شروع کی په جمعتونو کې په سړکونو کې تحریک ته د خلاف وچلی. دغه میرا جسم میری مرضی دا نعره دی بالکل پرېږدي، دا چاته هیڅ قسم ضرر نه رسي. څوک چې دا نعره لګي خپل ځان له نقصان ورکوي. امید دی چې دله به جواب میلاو شي. بل عبدالرحمن د پېښور نه دته جواب میلاو شو. عبدالحمید د وزیرستان نه د کرونا چې متعلق خلک دنیا کې پریشانه دي و دې متعلق نو هر یو معتدی مرض چې بل ته رس لګي دا وبایي مرض چې کم دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیلی دي چې خمسون بخمسن یعنی 15 سیزونه د 15 وجو باندې. نو کم معتدی امراض چې دي وبایي امراض چې دي نبی علیه السلام فرمی چې تاسو باندې راځي چې فحاشي او عریانی عام شي. لکه په پاکستان کې تقریبا فحاشي او عریانی عام شوی ده، دومره عام ده چې په میډیا باندې په ټلویزیون باندې
په هر ځای کې زنانه او عریانی او فحشي زنانه پیلاوي لا خو امریکې نه پسې نور زنانه چغې وایي چې میرا جسم میری مرضی، یعنی کومګه په ښکارا باندې په سړکونو باندې هم د غلط کار کوو، تاسو ماته د خون یا زما رور زما پلار د رزسنه وای. دومره فحشي پاکستان کې عام شو، دنیا کې خو عام ده. نو په دې وجه دا معتدی امراض نبی علیه السلام فرمایي تاسو باندې برازي د وبایي امراض. دا حدیث کې راغلي دي چې اسه مرزونه چې تاسو مور او پلار به نوم نه اوریدل. خدا دې صحیح حدیث کې علاج او بچاو دا چې نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په یو مرض باندې څوک وویني چې هر یو مرض وي، نو دی وایي چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير. دا حدیث کې راغلی څوک چې دا دعا وایي یا الحمدلله چې هغه مرض دی یا الله زما مبتلا نکړه چې زما د غرور په مبتلا دی، دغه دعا چې وایي نو دغه مرض بدله حدیث دی. یو حدیث خدا دی. بل حدیث کې راغلی څوک سحر او مخام دا وایي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم، نو دته با سارو مخام چې درې واره وایي نو دته با فلج نه لګي وبایي معتدی امراض به ورته نه لګي. نو څوک چې په دې حدیث باندې چا یقیني عملی نو سارو مخام دا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم. نو هیڅ قسم بیماری فالج ولا او دارنګ پولیو او کرونا وایرس دا هیڅ قسم وایرس پتا سوتا نه لګیا ان شاء الله. او عبدالحمید صاحب د وزیرستان نا کسی بیعت کرنا کیسا ہے اور بیعت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ څوک بیعت کول دا څنګه دی قرآن او حدیث کې د دې ثبوت ملويږي او کنه؟ جواب دا دی چې او ملويږي. اول په بیعت باندې ځان پوي که چې بیعت یا لسنیوي څه د پاره کی. نو یو سړی چې د یو مسلمان د بل مسلمان بیعت کوي نو د پاره کوي چې زما د کم روحاني امراض دي د هغه علاج وشي. زمونږ جسمانی امراض دي، جسم د یو روح دی، دا خو یو مسلمان مني. جسمانی امراض چې مونږ ته نقصان رسي، زمونږ څه مسله راشي، تبه شي، زمونږ سر باندې درد شي، هر یو بیماری نو مونږ علاج کوي جسمانی طور باندې. ډاکټر او طبيب او حکیم صاحب زمونږ علاج کوي. نو د پر خدا قرآن او حدیث هیڅ قسم ثبوت مونږ ته نه دی پکار چې کله مونږ جسم بیمار شي نو بیا دا نه وایي چې قرآن او حدیث کې راته وخایي چې ډاکټر نه به علاج زو انجکشن او ډرپونه لګو. نو دارنګه که زمونږ روح بیمار شي نو د دې علاج لپاره قرآن او حدیث تقوا خدای د نفس باندې خپل غول دا علاج خدای چې تاسو نفس بیمار شي، تاسو روح بیمار شي، تاسو کې تکبر راغی، وي تاسو کې حسد راغی، بغض راغی، غیبت تاسو شروع کو، نو دارنګه پټ بیماری دی په روحاني بیماری چې هغه روحاني او پټ بیماری هغه دی چې هغه مونږ ته خلکو ته نخ کوي، مونږ ته معلومي چې ما کې دا بیماری ده. نو د دې علاج لپاره بیا مونږ د روحاني ډاکټرانو طبيبانو ته رجوع کوو چې هغه ته مونږ پیر طریقت او شریعت وایو. هغه یعنی هغه دغه کورس کړی په دې دورانیه باندې تیر شوی، خپل علاج کړی د نفس د روحاني بیماری علاج کړی په دې دورانیه باندې هغه تیر شوی، مرشد وي، یو بشره پیر وي، شریعت ته برابر وي چې بل پیر په هغه باندې لاس یخي پګړې پیخي چې تاسو علاج کول شي روحاني. نو بیا مسلمانان په هغه په لاس باندې بیعت وکي، لسنیوي وکي، توبه وباسي د ګناهونو باندې ته بیعت ولش. نو دا د قرآن او حدیث نو لکه څنګه جسمانی بیماری کې مونږ قرآن او حدیث ثبوت نه غواړو، نو روحاني بیماری کې پکار دی چې قرآن او حدیث ثبوت نه غواړو. په بهر صورت قرآن کې الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، اے خلکو تاسو تقوا اختیار کې، تقوا به تاسو کې الله راضي چې تاسو نیکو خلکو صحبت اختیار کړئ. نو د پیر سره لسنیوي کول، بیعت کول د وکونوا مع الصادقین د حکم د لاندې د غي مصداق مونږ بیعت کو، لسنیوي کو، دا د قرآن نام ثابت دی. حدیث کې نبی علیه السلام فرمای چې تاسو د نیکو خلکو صحبت کوئ. نیکو خلکو صحبت داسې دی لکه عطر فروش سره چې کینې، عطر فروش په در باندې عطر ولګي، که عطر در باندې نه لګي شوم وي نو تاسو له خوشبو خو درشي، معطر بشي تاسو دماغ د عطر فروش سره. او دارنګه نبی علیه السلام فرمای چې تاسو د غلطو خلکو صحبت نه په امان ځان په امان کې، لکه د لوهار صحبت، لوهار سره چې ناسي نو تاسو له هغه ور چنګری درشي، تاسو دماغ به چې کم دی هغه به متعفن شي په بدبو سره، په لوګي سره.
دارنګه حدیث نه او قرآن نه بیعت کول لسنیوی کول دا ثابت دي. مروجه طریقه باندې د مسلمانانو یو ضرورت دی. نو او بله مسله دا نوٹ کړئ چې دین د پاره یعنی المونځ دی روژه دی دا فرض دی. د دې دپاره چې کم وسایل دي کم ذرایع دي دا اپناو کول دا به هم فرض وي. کم عمل چې واجب دی هغې ذرایع او وسایل اختیار کول هغه واجب دي. کم عمل چې سنت دی هغې ذرایع او وسایل اختیار کول هم سنت دی. نو مسلمان باندې تزکیه نفس فرض ده. دارنګه بیعت کول اسنیوی کول په هره طریقه د باندې فرض ده. کدی په طریقه کوي خدای به تزکیه نفس کوي هغې دپاره طریقې اختیار کوي کول د لپاره فرض دی. دعوت تبلیغ کې دی په دعوت تبلیغ کې هم د خلکو تزکیه نفس کیږي، تکبر ختمیږي، حب جاه حب مال دا بیماری ختمیږي. لہذا دې کې هم ثبوت د قرآن و حدیث کے شتا. بل سوال ده کہ میں نے MA اسلامیات کی کتاب میں ایک حدیث کی تشریح میں دیکھا کہ جن کی آنکھ یا کان دکھتا ہو اس جو پانی وغیرہ نکل رہا ہو ما یو کتاب کې لیدلی چې چا د سترګې خوږیږي هغې نه چې کومې اوبه راځي هغه باندې اودس ماتېږي. یقینا دا مسله ده چې کومه سترګې د چا بیماری شي نو هغې نه بیماری د وجې نه څه زوی وینې راځي یا داسې ګندګي راځي چې هغه د بیماری دننه راځي د سترګې دننه حصې نه د څرمنې کې دننه حصې نه راځي دومره بیماره شي سترګه نو هغې سره خو بیا اودس ماتېږي لکه سړي باندې دانه یي دانې نه چې اوبه راوځي نو یقینا چې هغې سره اودس ماتېږي. کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو میں نے کسی پیپر کیا یا خالق یا مصور نو یو سړی دی هغه وایي چې زما مخ چې ښکلی شي وایي چې ما مخ ښکلی کولو دپاره یوه وظیفه لیدلې یا خالقو یا مصورو یا جمیلو دا وظیفه ټیک ده. جواب دا دی چې مخ ښکلي کولو دپاره دغه وظیفه ټیک نه ده. مخ ښکلي کولو دپاره تهجد المونځ دی. کم څه مسلمان یا زنانه وي یا سړی وي چې هغه وي زما د مخ ښکلي شي هغه د جاذب نظر وي تسر الناظرین چې قرآن پاک کې راغلي چې هر سړی هغه باندې نظر خښیږي ښه لګي نو هغې دپاره پکار دی چې تهجد 5 وخت لمونځ دی کوي او تهجد لمونځ دی کوي. تهجد ګزاره سړی که نرینه وي او که زنانه وي د هغه په مخ کې یو نورانیت وي ښکلا وي پکې جاذب نظر مخ ښکلا کولو دپاره تهجد لمونځ دی. دا وظایف چې دي کې ثواب شته یا خالق یا مصور یا جمیلو ثواب پکې یقینا شته د الله نومونه دي خو مخ ښکلا دپاره ضروري دی چې مسلمان دی 5 وخت لمونځ کوي او تهجد دی کوي. کومه زنانه چې په خپل بیوټي پارلر کې 25,000 روپۍ په مخ لګوي ښکلا او ښکلي کولو کې اگر چې هغې سرمن که توره یي زنانه یا سړي خیر دی خو چې کله دی تهجد شروع کړي نو دومره نورانیت او ښکلا به پکې راشي چې هغه په 1,00,000 روپۍ باندې په بیوټي پارلر کې ښکلا پیدا کېږي نه. بیوټي پارلر کې مخ ښکلا دا مصنوعي وي عرضي وي د تهجد لمونځ چې څوک کوي د هغه ښکلا چې وي هغه دایمي وي. دعا به وکړو. امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله وصحبه. موږ سره چې څوک په پروګرام کې شامل شوي دي یا الله څه مسایل دي ټولو مسایل حل کړي زمونږ یا الله د دین دا پاره چې کوم پروګرام شروع دی دې ته یا الله ته مقبولیت په دې کار کې واچې. څومره مسلمانان وروڼه دي بهر ملکونو کې دي یا الله ته خپل وطن کې سالم او غانم راولې بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب کړي. څوم قرضدار وي قرض نجات ورکړي. چا اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب کړي. چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه نشته. زمونږ عالمان طالبان چې کوم ځای کې دي یا الله چا محتاج ما کې یا الله هغو حلال رزق ثواب وګرځوي. زمونږ طالبان علما کرام یا نور وروڼه چې بېروزګاره دي یا الله هغو روزګار نصیب کړي حلال روزګار او یا الله چې څومره بیماران دي شفا کامله عاجله اهل اسلام ټول مسلمانانو بخت یا الله د مسلمانانو په هندوستان کې یا الله حفاظت وفرمې یا الله مسلمانانو ته غلبه نصیب کړي. کشمیر کې په افغانستان کې هر ځای کې مسلمانانو ته غلبه نصیب کړي. مسلمانانو ته په هر شعبه کې په دعوت تبلیغ کې تصوف کې په هر مدرسو کې په جهاد فی سبیل الله په هر شعبه کې چې مسلمانان دي الله غلبه نصیب کړي. هر قسم شرور نه په امان کې زمونږ وروڼه دي زمونږ آواز اوري یا الله په زړه کې څه مرادونه ته په خبردار ټولو مرادونه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم. اخر کې بیا دا درخواست تاسو د پاره چې زمونږ دا پروګرام شیر کوئ. دا نوې پیج دی زوړ پیج چې د هغه بند شوی دی او نوې پیج دی دا تاسو خلق
لایک حق شیر کې خلکو ته وای او د سره زمونږ یوټیوب چې کوم پیج دی مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې نو هغه هم سبسکرایب کړئ چې تاسو لا د دینی مسایل په وخت باندې دررسي چې دغه پیج داسې نه دوباره بیا بند شي. دوی د اسلامي کم پیجونه دي چې هغه د اسلام خوريږي نو دا اسرائیل بندي د اسلام دشمنان. تاسو دا کوشش وکړئ چې خورولو کوشش وکړئ. واخر دعوانا الحمدلله.